بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره صحیح ده چې اوس یو دریم لهر چې دی دا د کورونا په ملک کې شروع شوی دی او بیا په خاص ضلعو کې خاص لکه زیات شوی دی. پیښور، نوخار، کوهاټ دې ضلعو کې ډېر زیات دی او پروینشل ګورنمنټ د دې انټیمیشن ټول ډپارټمنټس ته ډي سي صاحب ته او ډي ایچ او ته او ټولو خلکو ته کړی دی. اصل کې مسله دا ده چې څونه حفاظتي اقدامات زیات شي نو کورونا لهر چې دا پشالړ شي، چې خلک بیا بېغمه شي، ماسک نه اچوي، سینیټایزر نه استعمالوي او بیا ودونه سټارټ شي او سکولونه هم پکې سټارټ شوي دي یا نورې جمګټې سټارټ شي، نو بس بیا دې سره د کورونا وایرس سپریډ بیا سیوا شي او هغې چونکې لهر سیوا شي نو هغې سره دوه قسمه کار وشي. یو خو پازیټیوټي لکه پازیټیو کیسز سیوا شي. پاکستان کې پرون فور د فرست ټایم 2000 انسیک بیا کراس کا او دقسې هغې سره مرګونه هم سیوا شي. نو دا دریم لهر دی او خلکو ته دا پکار دی چې حفاظت الان کې ویکسین هم شروع شوی دی، خو چې تا ویکسین لګولي وي نو بیا به هم حفاظتي اقدامات به خلک کوي. کم از کم دا دوه خبرې خو ډېرې زیاتې ضروري دي، یو ماسک او یو لاس وینځل سینیټایزر سره. اصل کې ګوره اصل کې داسې کار دی لکه د پسیج اف ټایم اسیم خلک ریلیکس شي، خو په هسپتال په لیول باندې لکه که تاسو وګورئ تاسو انټري باندې نو همغه زموږ انتظامات شته، لکه موږ د لاس وینځلو انتظامات شته، خلکو ته موږ د انسټرکشنز ورکوو چې یار تاسو ماسک اچوئ. خپل سټاف باندې مو ماسک اچول کمپلسري کړی دی. او بل پیشنټس دي نو پیشنټ فلو دا لږه مطلب ګورنمنټ څه ډیسیژن دا نه دی کړی که نه چې او پي ډي به بند دی که نه، تر اوسه خو او پي ډي کولی ده. که ګورنمنټ بیا داسې څه ډیسیژن نه لري نو بیا به موږ مخکې ګورو چې څه ویکسینیشن ګوره چې کوم هیلث کیر پرووایډرز لکه زموږ ډاکټرز، پیرامیډیکل سټاف، کلاس 4 یا نرسانې ای خو لګول. اوس د 60 سال نه اباو چې کم خلک دي د ای رجسټریشن شوي ده او چې څوک ډیو دي نو روان دي ډي ایچ کیو ته او اوسه پورې کافي خلک ویکسینیټ شو. مهرباني، تھینک یو.